عظیم پیر روښانه چې مغولو سره ټکره واله راسخ العقیده سړی و دا کتابونه اوس راوتي دي هغه ټول هر څه موږ ته وایي انشاءالله دا تاریخ به راجمع کوو په دې باندې یو وړوکی غوندې کتاب لیکل غواړي د بادشاهانو هغه مزارونه دي دا د والیانو مزارونه دي د دلراکو دلته چې اسلام راغلی دا زر کالو بیا کوم خو دا د عظیم پیر روښانه قبر دا د عظیم علي بن یوسف قبر چې دلراکو د پیر روښانه محمود غزنوي نه بس هسې هیرو جوړ کړی کني هغه نه د اسلام هیرو نه د پښتنو هیرو الرحمن الرحیم ملګرو دا زما د عقیدت ځای دی او زار کال دی دواله راځم دا زه چې تاسو سره کومه خبره کوم چې دلته عظیم قوم او دلته حکومت کړی دی شهزادګانو دی بادشاهانو دلته اسلام دی راوړی او دی لومبی خو کابل فتح کړی بیا جلال آباد فتح کړی بیا خیبر فتح کړی اول دی بیا قبر د جومات جوړ کړی هغې ته علي مسجد وي نو دا د هغه علي بن یوسف قبر دی او چې دی دلراکو د ماندورو مریدو او ماندوري دی پیرانو چې دی به فتح وکړه ماندورو به ورسره برین واش کولو بیا پېښور دی دغه پاتې شوی ګورنر پاتې شوی بیا خو بس عالینال والی شو بیا د ده نیکیان چې دي نو په چارسده کې شیخ آدم دی په نوخار کې شیخ دی شیخ احمد بابا دی په امانګل کې شیخ تپور دی او بیا شیخ شهباز په خیشکو پایانو کې دی دغه شان دغه کې شیخ یوسف د پلار قبر دی په مردان کې دی بغداد جنازګاه سره بیا د نیکه شیخ ملهي قبر په شاډن کې د ماندورو په مقبره کې دی بیا د هغه کې شیخ یحیی چې دی په رستم ګلیاړه کې دی نو د ماندورو د مشرانو هم دغه شان قبرونه دي نو دا دی دلته کې بیا والیو نو دا د هغه قبرونه دي نو یو د هغه د بچو دی یو د هغه دی خو چې بیا کله پیر روښانه عظیم پیر روښانه چې مغولو سره یې ټکره واله راسخ العقیده سړی و دا کتابونه اوس راوتي دي هغه ټول هر څه موږ ته وایي نو دا پیر روښانه بیا مړی دی ګرځولو خو چېرته یې ښخولی نه شو نو بیا هغه دلته پټ ښخ کړی نو که تاسو چېرته بیا درته یو وخت کې خوندي کړم نو دې کې ګڼ قبرونه دي دې یو کې دې بل کې مو ورسره دي نو دا د علي بن یوسف قبر دی ورسره د پیر روښان قبر دی دا د پېښور کې ډېرې باغبانان دی کوټله محسن خان سره دی خوا خو دا چونګې ورته وایي د پېښور د رامداو سره د هغې سره ډېر جوخ راځي نو ما سره د علم دا ملګری حفیظ صاحب دی دا حفیظ صاحب تاسو د پیر روښانه متعلق څه وایي انشاءالله دا تاریخ به راجمع کوو په دې باندې یو وړوکی غوندې کتاب لیکل غواړي جی جی دا د پښتنو یو عظیم لیډر و د په پښتنو کې ډېر غټ تحریک چلولی جی جی نو دی کم از کم جمع کول پکار دی جی جی دې مړ نه جی جی نو دا زمونږ قیمتي اساسي دي ملګرو دا تاسو چې دلته لیدی شئ چې دا د پیر روښانه پاواله باندې یا دا دلته پېښور کې دلته د رشید خان قبر دی چې دلته ګورنر پاتې دی هم د تاسو سره خوندي کوم مخکې مې هم کړی دلته د سید خان قبر دی میشن هسپتال کې چې ګرجی ته بیا جوړه کړې ده دلته د فاتح میوان قبر دی دا ټول دلته 1 کیلومتر کې دي ای تاسو ته معلوم دي انګریزانو هم دا کوشش کړی چې تاسو د علم او د تاریخ نه لرې کړي نو تاسو بیا هغه کوشش په مخ کې بوتلی دی نو دا تاسو کتی شي دا ډېر عظیم دغه دی دا د بادشاهانو هغه مزارونه دي دا د والیانو مزارونه دي د دلراکو دلته چې اسلام راغلی دا زر کالو شو او دا وړومبی خو په دغه باندې و په امید لودي دي فتح کړی ملتانه پورې ابوالفتح لودي او ابو داود لودي هغه نوسي بیا محمود غزنوي سره هغوی په جیپال والو خو هغه جیپال په 1 لک روپۍ باندې بیا پرېښی او بیا د کفر نظام نه کړو تاسو محمود غزنوي نه بس هسې هیرو جوړ کړی کني هغه نه د اسلام هیرو نه د پښتنو هیرو پښتانین تباه برباد کړو بل دا چې محمود غزنوي خو یو پیر جیپال سره تاسو تاریخ وګورئ که هر چا لیکلی دی که ملا لیکلی کامل لیکلی نو هغوی تا ته دا خولي چې یو زر کاله مخکې د محمود غزنوي یو پیر جیپال باندې کړی بیا د هغه وزیران امیران هم هندوانو د هغه جرنیلان هم تلک رام وغیره هندوانو بیا هغه مسعود غزنوي هم ټوله خزانه هندوانو ته حواله کړې وه چې کوم هغه را لوټلې وه او بیا هغه ته په دې اټک باندې په دې باسین په دې هند باندې بیا ته هغه هندوانو واپس وړي دا تاریخ دا میسه ده او بیا هغه لون کړی مو پنجره کې هم بند کړی او بیا د هغه روارۍ کېنولی چې د هغه قبر په دې ګمبد کلی چې مردان دی دغه د هغه قبر دی او ټول د محمود غزنوي اولاد دلته بیا قتل شوی دی د هغه یو بې محمود غزنوي نوخار غر سره دی د هغه یو زوی په دې چارسدې مقبره کې دی نو دا ټول تاریخ دی به سره بیا کوم خو دا د عظیم پیر روښانه قبر دا د عظیم علي بن یوسف قبر چې دلراکو او د پیر روښانه باندې خو ما تاسو سره دا ویلي چې کیدای شي دا نړۍ داسې اتلان پیدا کړي چې د مغولو دونه لوی ریاست سره ټکر وي په بېسور سامانه کې وي او د خپلو مریدانو خو چې پښتونه ستا کله عمر لا دننه فتح شوې ده او چا فتح کړې ده
هم تا ولا فتح کړې که ته بې اتفاقه شوی نه وي دا زه تاسو وایم چې تاسو د هندوستان د لودیانو دغه د کندهار د یو بې اتفاقۍ نه اوربولی که نه کني بابر سو او هغه به همت سو تاسو په کابل کې بې اتفاقه شوي تاسو بیا دلته بې اتفاقه شوي نو دا خو مین د هغوی ځایونو د پښتنو چې ای سره به کله فوج ضرورت شو دلته نه شو چې ته دلته بې اتفاقه شو به فوج چېرته نه اخیستو نو تاسو د پیر روښانه تاسو د علي بن یوسف دلراک تاسو د ماندرو دا مشران چې ما تاسو ته ځای په ځای خولي چې ماندرو بابا سید محمود شاه سید دوست محمد شاه سید حکمت شاه دا ټول ما تاسو ته وخت په وخت خولی دي په نوخار کې په دغه کې په ټل کې په دغه کې لاچی کې په کوواټ کې نو تاسو هغه هم دعاګانو کې یاد وساتئ انشاءالله آینده هم زه تاسو سره په دې خبره کوم والسلام